أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سورہ مائده آیات نمبر 2 په دې آیاتونو کې هم د اهل کتابو عقیدوي خرابي بیانېږي. یعنی د دې نمخ کې چې کوم آیاتونه په هغه کې د دې عملی خرابي او د معاشري خرابي بیانېدل، اوس د دې عقیدوي خرابي بیانې. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، یقینا کافران سول الذين کسانو قالوا شوای ان الله یقینا الله عز وجل هو المسيح ابن مريم، هغه مسیح ابن مریم علیه السلام دی. وقال المسيح او فرمایل مسیح علیه السلام یا بنی اسرائیل ای بنو اسرائیل اعبدوا الله، تاسو د الله تعالی عبادت وکئ. ربي وربكم، زمام رب دی استاسم رب دی. انه من یشرک بالله، یقینا شان دا دی هغه څوک چې د الله تعالی سره شرک وکړي، فقد حرم الله عليه الجنه، یقینا حرام کړی دی الله عز وجل فاغه باندې الجنه جنت، ومأواه او د هغه ځای النار اور دی، وما للظالمین من انصار، او نست ظالمانو لره کوم مددگار. په دې آیاتونو کې د اهل کتاب عقیدوي غلطي او عقیدوي خباثت بیانې. اهل کتابو کې په يهودانو کې د عیسی علی السلام په ارتباط باندې درې قسم عقیده موجوده او دوی پر درو طایفو تقسیم و. یو طایفه یعقوبیه نومېده. د یعقوبیه طبقه عقیده داوه چې الله تعالی عین عیسی علی السلام، یعنی دوی د اتحاد قائل و چې الله تعالی او عیسی علیہ السلام یو دي. د اتحاد عقیده درلودل. یو بل ډله په دوی کې ملکائیه و. د ملکائیه طبقه عقیده دا و چې الله تعالی د درو دریم دی، یعنی دا چې عیسی علیہ السلام او مریم او یا روح القدس او الله تعالی دا درې دي. کله به ویل چې الله تعالی په دې دوو کې داخل شوی، او کله به ویل چې دا غدوا په الله تعالی کې داخل شوی، او کله به ویل چې الله او عیسی علیہ السلام او د دې چې کوم شکل دی دا غدري یا الہ دی. نو دوی د خپل عقیده د اثبات لپاره کومه واضحه تګلار او عقیده نه درلودل، نو به هر چاته دا ویل چې دا د سړي په عقل کې ناراضي. په دې باندې تفصیلی خبره مخکم تیر شوی. نو الله عز وجل فرمایي چې دا غدواړي طائفه کافران دي. دوی به خپل تر مابین هم یو بل ته کافران وي، او زینو به ویل چې الہ چې دی هغه الله تعالی دی، مریم او عیسی علیهم السلام اجزا دي. نو دا مجموعه به الہ ده، دا به نستوریه نومېده. نو الله سبحانه وتعالى د دوی په ارتباط وایي چې دوی کافران، او دوی به خپل تر مابین یو بل ته کافران وایي. نو تفسیر ابن کثیر را نقل کړی دی والحق انهم كلهم کافرون، حق دا ده چې دوی خپل ټوله کافران. نو الله تعالی فرمایي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، یقینا کافران سول الذين کسان قالوا چاوی بویل ان الله یقینا الله عز وجل هو المسيح ابن مریم، اغا عینی عیسی ابن مریم دی. یعنی د اتحاد عقیده درلودل چې دواړه یو دي. وقال المسيح، حال دا چې مسیح علیه السلام بدوی تویل چې یا بنی اسرائیل ای بنو اسرائیل اعبدوا الله، تاسو د الله تعالی عبادت وکئ.
ربي وربكم شزمام رب دی او تاسو هم رب دی تاسو د الله تعالی عبادت وکي دا زمام رب دی او تاسو هم رب دی. یعنی مطلب دا چې هغه خپل و دې بنو اسرائیل ته دا خبره کول چې زه الہ نه يم بلکې زه مربوب یم او الله تعالی زما رب دی. کم څوک چې خپل وایي چې زه مربوب یم او تربیت کړل سویم او د بندګۍ تصریح کوي او بیا بل څوک درواغ سي تړي نو د دې بالکل داسې مثال دی لکه گوا چست مدعی سست. یعنی مدعی خپل دعوه نکي شاهد در لاس نیولی چې رازغه دعوه دی وکړه زبستا پر ځای شاهدی ادا کړ. نو د دې عین داسې صورت رالی چې عیسی علیه السلام خو خپل دا وایي چې زه د خدای بنده یم او الله تعالی زما رب دی او دیپ سي تړلې دي چې یا ته الهي موږ نه پریږدو. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ای بنو اسرائیل تاسو د الله تعالی عبادت وکي ربي وربكم چې زما رب دی وربكم او تاسو هم رب دی. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه انه یقینا شان دادی من يشرك بالله څوک چې شرک وکړي د الله عزوجل سره په خدای کې او یا په خدای صفاتو کې د الله تعالی سره څوک شریک کړي فقد حرم الله عليه یقینا حرام کړی دی الله عزوجل علیه فاغبندی دا همیشه د فار الجنت جنت دا همیشه د فار اور باندې حرام. یعنی دا شرک دی چې تاسو ماته د الوهیت درجه راکوي او ما د الله تعالی په خدای صفاتو کې شریک ګڼي. دا شرک او د شرک د فار دومره شدید سزا الله عزوجل بیان کړي چې دا همیشه د فار جنت ور باندې حرام. ومأواه النار دا سه امن د چې جنت ته داخلي جنن او بل ځای په مستریح ځای کې اوسېږي یا ومأواه او زائد هغه به النار اوروي زائد هغه به جهنم وي په جهنم کې به اوسېږي. وما للظالمين من انصار وما نستل الظالمين ظالمان لرا من انصار کوم مددگار او ترټول لوی ظالمان مشرکان دي ځکه چې هغه شرک کوي نو ظالم کس لره مددگار نست چې دای د دوزخ د اور اخلاص کی او د ته د جهنم څخه نجات ورک او جنت ته ورس. نو لکه څنګه چې عقیده د اتحاد کفر نو همدارنګ عقیده د تسلیث هم کفر. الله تعالی فرمای لقد كفر الذين قالوا یقینا کافران سول الذين کسان قالوا چې ویل به ان الله ثالث ثلاثه یقینا الله عز وجل دریم د درودی وما من اله نستكم معبود الا اله واحد مگر یو اله وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم وان لم ينتهوا كثير هاوي منعنسي عما دهغت سيقولون چدوی وای ليمسن الذين نخام خاب مسكي الذين كسان كفروا چاوي کافران دي منهم ددين عذاب عليم عذاب عليم دردناك افلا يتوبون الى الله نو اولی توبه نکاږي الله عز وجل ويستغفرونه اول استغفار نغواړي د الله تعالی څخه والله غفور رحيم حال دا چې الله عز وجل پر بخښون کې او پر مهربان دی. د تسلیث د عقیده ردی چې د نصارا او بل ډاله چې د عیسی علی السلام په ارتباط دا عقیده درلودل چې دا د درو مجموعه ده. عیسی علی السلام ثالث ثلاثه بلی نو الله تعالی فرمایي لکه د اتحاد عقیده لرونکي چې کافران دي د تسلیث عقیده هم کفر او پیروان کافران بلل کیږي. لقد كفر الذين يقينا كافران سول الذين كسان قالوا جاوي واي ان الله يقينا الله عز وجل ثالث ثلاثه دریم د درو دی د درو
یعنی مجموعه کې یو دا الله تعالی دی او بل عیسی علیه السلام او بل مریم علیه السلام. وما من اله الا اله واحد، رد د دوی پر خبيثه عقیده باندې. وما من اله نستکم معبود، یعنی نسته هیڅ معبود، ځکه من استغراقیه پر نکره ور داخل سوی دی او معنا یې د هیڅ معبود نست الا اله واحد، مگر یوازې یو واحد اله دی شاغ الله تعالی، بل څوک نسته. یعنی نه دوستا او نه دریستا. چې کله دا عقیده چې دا اتحاد عقیده وي د دوو یا د درو دا کفر او شرک دی، نو بیا د هغه د پاره انتهایی شدیده سزا ده، لکه مخکې چې بیان شو چې انه من یشرک بالله، نو بیا به هغه سزا دغه کس ته ورکول کیږي. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وإن لم ينتهوا كچير منع نسي د دادوالو عقیدو خلق عما د هغه خبرو څه یقولون چې دوی وایي، یعنی اقوال کفریه کوي، نو پوج سي چې ليمسن الذين كفروا، خامخا بمسکی الذين هغه کسان کفروا چې هغوی کافران دي، منهم د دوی څخه عذاب علیم، دردناک عذاب په آخرت کې، یعنی هغوی ته په آخرت کې شدیده سزا ورکړي سي او د الله تعالی د دربار به د همیشه د پاره محروم پاتې. نو دا د شرک عقیده د کفر عقیده ده او ټول اعمال قربانی بربادي. افلا يتوبون الى الله، نو د دې مخکنیو مزامینو د توحید او د عذاب د زورونی سره سره افلا يتوبون، نو ولدی توبه نکاجه د خپل خبيث عقاید او بد اعمال څخه الى الله الله عز وجل. یعنی کله چې موږ د توحید دلایل دوی ته وړاندې کړل او پر شرک مو د سخت سزا یادونه ورته وکړل، نو که یو انسان عقل ولري هغه باید د دغه اعمال ځان وسات او د الله تعالی دربار ته متوجي سي مغفرت وغواړي. لیکن دوی دغه دومره مزامینو باوجود توبه نه کړ. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه، افلا يتوبون، نو دی ولی توبه نه باسي د خپل خبيث عقاید او بد اعمال څخه الى الله الله عز وجل ويستغفرونه، او ولی بخښنه غواړي، یعنی د الله تعالی څخه دی بخښه غواړي او الله تعالی ته دی توبه وکړي. والله غفور رحیم، او قائدم دادا چې الله عز وجل غفور فور بخشن کی دی، رحیم فور مهربان دی. یعنی کڅوک ورته د شرعي قانون مطابق توبه وکړي، ولو که هغه په ډیر شدید کفر او ډیر شدیده کبیره ګناه کې واقع شوی وي، نو بیا هم د الله تعالی د غفوریت او د رحیمیت دربار عام دی، هغوی ته مغفرت کوي. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. اوس د دوی د عقیده رد کی یو عقلی دلیل ورته پیشي چې تاسو لږ د عقل ذکر واخ. مل مسیح ابن مریم، ندی مسیح ابن مریم الا رسول، مگر د الله تعالی یو رسول، قد خلت من قبله الرسل، یقینا تیرسوی دی من قبله ددن مخی هم الرسل رسولان، و امه او ددم ور صدیقه تصدیق کون که ده، کانا ودوی دوار یاکلان خورل به الطعام روڑی. انظر اگوار کیف نبین لهم الآیات، څنګه بیانو موږ د دوی دپاره الآیات د قدرت نشانات او دلائل. ثم انظر بیا وګوره انا یؤفکون، چیرې دوی اړول کیږي. مل مسیح ابن مریم الا رسول، دا مسیح عیسی علیہ السلام دا نو مگر فقط د الله تعالی او رسول، یعنی نه خدای او نه د خدای جز وو. مل مسیح ابن مریم، ندی مسیح ابن مریم
نه خدای دی او نه د خدای جز دی الا رسول مگر فقط رسول دی قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر سوی دی من قبله ددن مخی الرسل دیر رسولان چه اهل معجزات و یعنی ددن مخی هم دیر انبیاء تیر سوی دی آغوی تا مج معجزات ورکڑیو نو کچیر عیسایان عیسی علیہ السلام تا خدای پا دی خاطر وائی چه عیسی علیہ السلام معجزات درلود لی نو بیا خو پکار داده چې دوی و نور پیغمبرانو ته هم انبیاء چې الله عز وجل هغوی ته معجزات ورکړي وي هغوی ته هم باید خدای ویلي وای سره د دې چې عیسایان د عیسی علیه السلام نه علاوه و نور ته خدایان نه وای او نه نور انبیاء په خدای مني نو کچيري پیغمبري او یا خرق عادت د عادت خلاف یو معجزه ښکارا کېدل دا دلیل د الوهیت وی نو بیا خو عیسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام څخه ما سوا نور ټول انبیا هم په دغه دلیل باندې باید الہ او خدای ومنل شي او هغوی ته هم خدای ویل پکار او که دلیل د الوهیت نه یعنی کچیر دا معجزه او خرق عادت او پیغمبري دا دلیل د الوهیت نه نو بیا خو د عیسی علیه السلام او د نور انبیاء فرق نه دی چې هغوی تاسو خدایان نه بولی نو عیسی علیه السلام به په کوم دلیل خدای بولی غرض دا چې نور ته الہ نه وایاست نو حضرت مسیح علیه السلام ته هم الہ مو وایاست نو الله تعالی دا سی واضح دلیل عقلی دلیل ورته پیش کی و امه او مور ده هغه صدیقه یعنی نه مور الہ ده او نه د الہ جز دی صدیقه هغه تصدیق کوونکې ده د عیسی علیه السلام د نبوت او د الله تعالی ولیه و هغه الله تعالی ته یو مقربه نیکه صالحه شزه نو که مثلا دغه نوري ولیات نوري داسې شزي چې هغه الله تعالی ته د صالحه اعمالو په وجه تقرب لري لکه عاصیه امراه فرعون یا ساره او هاجره رضی الله عنهما چې دا د حضرت ابراهیم علیه السلام بیبیګانی دي که هغه نور ته تاسو الہ نه وایاست نو بیا د عیسی علیه السلام مور مریم علیه السلام ته ولی الہ وایاست او که ولایت درجه د الوهیت وی نو بیا خو هغه نور تم باید الہ وایاست سره د دې چې تاسو هغوی ته الہ نه وایاست نو دې ته ولی الہ وایاست و امه صدیقه و امه او د مور هم الہ د الہ جز نه ده بلکې صدیقه هغه صدیقه ده یعنی رښتینی ده کانا یاکلان الطعام کانا ودوی دواړه یاکلان الطعام هغوی خوراک کاوه یعنی دا د هغوی د احتیاج دلیل دی چې دوی الہ نسی کېدلی ځکه ښکاره دلیل یې دا دی چې خوراک یې کاوه او کوم څوک چې ډوډۍ خوري نو طبعی خبره د عقل دا وایي چې دا ډوډۍ ته محتاج دی چې ډوډۍ خوري اوبه څښي دا محتاج دی و اوبو او ډوډۍ او د ډوډۍ خوړل او د اوبو څښل دا د مادیه خواص انسان یو ماده د یو وجود دی دا د مادیه خواص او د احتیاج علامت کوم شی چې مادوي او احتیاج ولري دا ممکن الوجود دی یعنی دا چې ممکن وجود یې لازمی نه دی وجود به ختمیږي او کوم څوک چې ممکن الوجود وي وجود یې لازمی نه وي هغه خدای نشي کېدای مطلب دا چې څوک خوراک کوي دا محتاج دی او محتاج هیڅ کله الہ نشي کېدای نو تاسو خپل وایا سی بیا عیسی علیه السلام او مریم علیه السلام څنګه الہ بولی چې هغه تاسو په خپل سترګو ویني چې خوراک کوي چرک کوي خوراک چرک ته محتاج دی انسان چې خوراک ته محتاج وي نو د دنیا ټولو اسباب ته حاجت پیدا کوي لباس ته حاجت لري اوبو ته حاجت لري بيدو ته حاجت لري د ټولو شان ته حاجت لري او څوک چې محتاج وي الہ نسی کېدای کانا یاکلان الطعام اوی خړل الطعام ډوړي نو الہ به څنګه سي چې تاسو دا غوي په ارتباط دا خبره وکړي مفسرین لیکلي دي چې الله تعالی دلته د حضرت مریم علیه السلام صفات بیان
یعنی د هغه تر ټولو بهترین صفت یې صدیقه بیان. ځکه څوک چې د چا مدح کوي نو په مدح کې هغه تر ټولو اعلی صفت چې په هغه کې وي هغه بیانېږي. ولی څوک چې د چا صفت کې مدح کوي نو ښکاره خبره ده چې هغه تر ټولو ښه صفتونه یې بیانېږي. نو دلته هم د دې تر ټولو ښه صفت صدیقه بیان شو. معلومه سوله چې مریم علیها السلام یا نور د الله تعالی ولیاتی دا نبیاتی ندی چې نبوت دی ورکړه سوی. ابن حزم ظاهری او ځینې نور علما هغوی وایي چې دا څو ښځې هم الله تعالی ورته نبوت ورکړي، لکه دا آسیه رضی الله عنها او مریم علیها السلام او دا غننګه هاجره او ساره رضی الله عنهما او حوا رضی الله عنها او دا غننګه ام موسی د موسی علیه السلام مور. لیکن د جمهور امت عقیده دا ده چې په ښځو کې نبوت نه دی راغلی. د دې دپاره د جمهور امت دوه دلیل وایي، یو نقلی دلیل ورباندې وایي او بل عقلی دلیل ورباندې وایي. نقلی دلیل سورۃ یوسف کې الله عز وجل فرمایي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، چې موږ نه دی لېږلي ستانه مخکې په نبوت الا رجالا مگر نارینه مو لېږلي. نوحي الیهم چې موږ هغوی ته وحي کوو من اهل القرى د دې کلو څخه چې په نبوت راواستو نو یوازې نارینه راستو. یو دا قرآنی آیات دی چې ښځې هغو ته نبوت نه دی ورسوي، او بله وجه دا ده چې ښځه د خپل جنس په اعتبار ناقص العقل او ناقص الدین ده، یعنی د هغې فطرت او طبیعت الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې عقل ام ناقص دی، تام نه دی، او دین یې هم تام نه دی. وجه دا ده چې هغې ته د حیض مریضي راځي او نارینه ته دا مریضي نه راځي. او بل دا چې د یوې ښځې شاهدي یوازې نه قبلیږي چې بله ملګرې نشي ورسره، نو دوې ښځې د یوه نارینه په مقابله کې. نو نبوت خو تام عقل غواړي، ناقص عقل او ناقص دین خو د نبوت دپاره معیار نشي ګرځېدی. او بله وجه دا ده چې په نبوت کې اعلان اظهار د خلکو مخ ته راوتل جرأت ضروري دی، او په ښځو کې اظهار نه بلکې ستر خلکو ته نه راوتل او په کور کې دننه اوسېدل مقصود دي، او په نبوت کې د باندې راوتل مقصود دي. نو دا دواړه مقاصد ټکر سره لري، دا کېدلی نشي. نو دلته الله تعالی د نبوت صفت ذکر نه کوي. که دا نبیه وای نو خو په مدح او صفت کې هغه در ټولو اعلی ښه صفت بیانېږي، نو خو دلته به نبوت بیان سوی. انظر کیف نبین، وګوره کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یوفکون. انظر وګوره ای پیغمبر علیه السلام شسم ورته وګوره کیف نبین لهم الآیات، څنګه موږ بیانو لهم دوی لره الآیات اشکارا او واضح دلایل. څومره یې په بهترین انداز کې عقلا او نقلا ورته بیانو، که د لږ عقل خاوند ویلا به خبره وفهمي. ثم انظر بیا ورته وګوره انا یؤفکون چیرې اړول کیږي، یعنی بیا هم دوی د خپل نفس اتباع کوي، د شیطان اتباع کوي او ضد و عناد نیولي دي، حق یې پرې ایښی دي. که نه د لږ معمولي عقل خاوند هم حق درک کولی شي. یؤفکون اړولو ته ویل کېږي، یعنی یصرفون کوم طرف ته دوی ګرځول کېږي. دا د افک دوه تورې راځي، یو افک دی چې د حمزې په فتحه باندې وویل افک. افک وایي تصرف ته اړولو ته او تصریف ته ویل کېږي. او یو افک دی د حمزې په زیر، بیا یې معنا د شدید درواغ. قل ورته وایي پیغمبر علیه السلام اتعبدون من دون الله، آیا تاسو عبادت کوئ من دون الله د الله تعالی نه ما سوا، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، چې مالک نه دی هغه تاسو لره ضرا د څه نقصان ولا نفعا او نه د کومې نفع. والله اعلی عز وجل هو د الله تعالی السمیع پوره اورېدونکی دی، العلیم پوره علم لرونکی دی.
یعنی تاسو د عیسی علیه السلام عبادت کوئ سره د دې چې عیسی علیه السلام د ضرر او د نفع ملکیت نه لري چې هغه دې یا د چا څخه ضرر دفع کړي او یا دې چاته نفع ورسي ځکه عیسی علیه السلام د الله تعالی نبی او د الله تعالی رسول دی او د الله تعالی رسول او د الله تعالی نبی د الله تعالی مخلوق وي او مخلوق د خالق به اراده چاته نظر رسوای سي او نه چاته نفع رسوای سي قل ورتوای پیغمبر علیه السلام اتعبدون ایاتاسو عبادت کویم من دون الله د الله تعالی نه ما سوا ما د هغه چا لا یملکو چا هغه مالک نه دی ما د هغه څه ما د غیر ذوی العقول د پار راضی ځکه عموما عبادت د غیر ذوی العقول کې دي تغلیبا ذوی العقول هم پکې داخل ما لا یملکو لكم ضرا ولا نفعا د هغه څه لا یملکو چې هغه ملکیت نه لري لكم تاسو د پار ضرا دکم نقصان یعنی عاجز دي هغه بیچارهګان عاجز دي د دې څخه چاته دي ضرر ورسي ولا نفع او نه د نفع ملکیت لري عاجز دي د دې څخه چې چاته دي نفع ورسي نو عاجزي د خدای سره ضد ده خدای نسی عاجزه کېدای او دا خدایان نه دي ځکه په دوی کې عاجزي ده عاجزي او اولوهیت دا سره ضد دي والله على عز وجل هو د الله تعالی السميع پر اوریدونکی الله سبحانه وتعالى پر اوریدونکی دي تاسو ټول احوال او تاسو ټول خبري اوري العلیم پر علم لرونکی دي او په هر څه باندې پر علم لري او دا الهي صفات دي د عبادت لائق ده نو بیا هم د خدای عزوجل څخه چې څوک نه بیریږي او کفر او شرک نو د قیامت په ورځ به هیڅ حجت هم نه لري صدق الله